پخوا به دا شیطان خلکو ته ښکاره کېدو، یو خلکو به سره ملاقات هم کېدو. یو سړی و د هغه سره ملاقات وشو. چې کله ملاقات وشو نو دی شیطان ته وی یاره ته زما ډېر خوښ یې. شیطان ورته ولنی کس مې ولیدو چې د هغه زه ډېر خوښ یم. حالانکې اوس به تاسو په دې واقعه کې واورئ چې زمونږ خوښ دی که نه، مونږ هسې په خوله وایو خو زمونږ هم خوښ دی. ګورې شیطان زمونږ هم خوښ دی. وایي زما ته ډېر خوښ یې او زما زړه ارمان دا دی چې ستا په شان جوړ شمه. شیطان ورته دا په اول ځل باندې څوک داسې ولیدو چې د دې خبرې آرزو او ارمان کوي چې زه ستا په شان جوړېدل غواړم، خو زه به هر حال ستا یو ارمان دی، یو چاهت دی زما پېنې، زما سره د مینه محبت دی، ما فالو کې. نو زه داسې وکړه چې زه درته یو 2 کارونه ښیم دا شروع کړه. 2 کارونه درته ښیم دا شروع کړه، زما په شان به شې. اوس که دا 2 کارونه په مونږ کې نو د هغې نه توبه ویستل پکار دي، ځکه چې مونږ هسې نه چې مونږ ته پته نه یو مونږ د شیطان سره شوي یو، د شیطان په شان یو. ځکه چې شیطانان من الجنة والناس، د انسانانو نه هم شیطانان دي او د پیریانو نه هم دي. ګورئ نو هسې نه چې مونږ د هغه انسانانو باندې جوړ شوي. دا به اوبه ترې روان نو هسې نه چې مونږ د هغه انسانانو په قسم کې د شیطانانو نه جوړ شوي. وایي 2 کارونه کوه، وایي 2 کارونه کوه. وایي وایه راته جي دا خو ډېرې ښکلې خبرې دي چې په غور سره یې واورو. وایي اول نمبر ته داسې کوه چې په مانځه کې سستي کوه، په مانځه کې سستی کوه. ته ورېږې که نه نو مړه ټیم شته لا صبر وکړه، ټیم شته صبر. هلکه لاړ به شو که نه یاره، هلکه به یې دلته ګوره پابند دی مونځ دی، مړه هغه بل له به لاړ شو، زه هغه نیمې کې به وو سستي. حتی تر دې چې وخت اکثر تیر شي او مونځ قضا شي. دا ډرایوران اکثر په دو کې دا غټه مسله ده. ډرایوینګ به کوي، ورېږه دغه جومات نه دی بل ته ودروم، دغه سورلی به ورته چغې وي هلکه استاد دا ګاډی لږ ودروه مونځ کو. ته به وې چې دا استاد د څه راړو مسلمان نه دی او دا خلک ورته منتونه کوي چې هلکه دا ګاډی ودروه چې مونږ دا مونځ وکړو. نو استاد به ګاډی نیولي او سپیډ به یې ورکړي ګړس په هوټل به یې ودرئ، هوټل ته یې ودرئ. هوټل ته یې ځکه ودرئ ځینې خلک به کوي دا استاد ډېر ښه سړی دی، ګوره ماشاءالله د مانځه فکر، هغه مانځه نه ډوډۍ فکر وسوي، ځکه چې په هوټل کې ولا ډوډۍ څه کوي مفت ورکوي، ډوډۍ ولا مفت ورکوي. او که څوک داسې وي چې هغو بیا ماشاءالله تاسو ته پته ده که توره دانه وغیره څکي نو هغه ولا هم ورکوي. زه دا یو پکې ته خیر دی ګفټ دی، تیار یې ورته ایښو دی، د هوټلو والا هم ته قصې کوي که نه، دا ډرایوران هم کوي، تیار یې ورته ایښو دی چې بھائی پلانکي استاد را روان دی پلانکي ځای کې دی او بس تیار کوله سګرټ. او دا ظالم په دې نه دی چې بھائی مونځ قضا کېږي یا په دې خلکو ناوخته کېږي. او دا مسله به زموږ سره اوس خو شکر دی دا موټروي ازاده شوه، خو چې مونږ به کله راتلو دا ښکته نه که نه جو په دغه درګۍ کې به زموږ سره دا چلو، دغه درګۍ کې مونږ به هلته مثلا چې به راووتو روز هلته چا کر چې به تلي یا چا ځای ته به تلي روټۍ به مو خوړه، او چې کله به راوتو یو روټۍ به م خوړلې وه او صرف کور ته به م ځان نارسو، هغو به یې راورېږه به یې درګۍ کې روټۍ خورو. یا خدایه پاک دا خو مونږ بټخیلې ته ځو چې دغه دې کور ته به اوس ورسو، د هغه د لاسه به هلته ولاړو صرف څه دپاره چې بھائی زما د ډوډۍ کار وشي. نو په مانځه کې سستي کوه، چې په مانځه کې سستي کې یو زما ملګری به شي، زما په شان به یې. اوس مونږ ځان ته وګورو چې بھائی آیا زه په مانځه کې سستي کوم که نه کوم، که نه کې تا ته د مبارکې ته د شیطان ور نه یې. خو که ته په مانځه کې سستي کې سهار د دنیا چغې خلک وایي پاس هلکه مانځله، شیطان در باندې هغه بستره څه کړي خوږه کړي، شا مړه راټیټ کا او ته یې ښه ځان ته رانږدې ګرم پروت مړه اوس به په دې یخنۍ کې څوک پاسي او ځي به او مونځ به کوي. نو اول نمبر مانځه کې سستي شروع کا. یا خو هغه خلک چې لوهاران دي او سټک یې اوچت کړی دی او چې دلته به الله اکبر نو چې د مؤذن اواز به راغی
نو بیا به دا نه و چې دا سټک به مخې ته راتلو، دا سټک به شاته پاتې کېدو، دا سټک به شاته پاتې کېدو، مخې ته به نه راتلو. نه، بس د الله د طرفه بلاوه راله، چې بلاوه راله نو زما خپل که ذاتي کارونه، زما کاروبار، دا هر څه چې کوم دی واړه دي، الله اکبر، الله لوی دی. او نن سبا زمون خلک چې کوم دي دکانداران په دکانونو کې برکت د دې وجې نه نشته، په یوازې به دکان کړي یو للی دی، یو بس یاره که دکان پرېږدم چې بیا مونځ رانه ضایع کېږي. کم از کم د دې خپلو منځونو فکر شروع کو، غم شروع. او دویم نمبر کار دا کوه، واورئ ښه، او دویم نمبر کار دا کوه چې قسمونه ډېر خوره. اوس رښتیا ووایه، قسمونه ډېر خوره. قسم خو چا ته ډوسه ښکاري نه، قسم چا ته ډوسه ښکاري نه، هېڅ شی هم نه دی. په ناحقه باندې قسمونه، په پردي مال باندې قسمونه، په پردو ځمکو باندې قسمونه، په قرآن به درته لاس کېدي. بالکل په قرآن به درته لاس کېدم، په قرآن باندې لاس ښودل که ته په حق یې او که په ناحقه یې. دا قرآن مجید الله رب العزت د دې لپاره نه دی رالیږلی چې ته پې خپلې د دنیا مسلې حل کوه او قسمونه پې خوره. چېرته په زندګۍ کې د قرآن نه اخیستی نه دی، تلاوت دې کړی نه دی، ترجمه او تفسیر دې کړی نه دی، قرآن څه صورت دې یاد کړی نه دی، خو صرف د دې لپاره دی چې بس لاس پې کېږدم او زما دې پې قسم. نو ته آیا ځان د دې قابل ګڼې چې ته د الله په دې دونه لوی کلام باندې لاس کېدې او اکثر په ناحقه باندې خوري؟ د دې وجې نه الله رب العزت یې بیا ذلیله ساتي. شیطان ورته وایي دا دوه کارونه شروع کا، د دوو کارونو فایده به تا ته دی چې زما په شان بشې. هغه سړی ډېر هوښیار سړی و، هغه ورته زه شکر دی چې دې راته ووایي چې په دې دوو کارونو زه ستا په شان کېږم، نو زما دې د الله په ذات قسم وي چې زه په زندګۍ کې چېرته په مانځه کې سستي ونه کوم او په زندګۍ کې به چېرته قسم ونه خورم. بس بیا شیطان ورته وایي زه چې ما ته دې ووایي که نه، نو زما باق رب باندې قسم دی، په کوم رب چې تا قسم وخوړه چې زه به نن د بعد نه د ادم زوی ته چېرته نصیحت ونه کوم، نه به د زړه خبره کوم، ګمراه کوم به یې، لیکن زړه راز بوله نه ورکوم. ما تاله د زړه راز درکو، تا زما سره ګوره بې وفایي وکړه، تا خو رانځان بچ کو. نو به یې زمونږ دپاره هم دا یو لوی سبق دی چې مونږ خپل ځان ته سوچ وکړو چې آیا زه د شیطان په لار روان یم که زه د رحمان په لار روان یم. او لرې پسې نه ځو، نږدې چا چې د سحر مونځ وکړو او دې د کور نه راوځي، سحر مونځ یې وکړو، د کور نه وځي، کاروبار له ځي، نوکرۍ له ځي، پټي ته ځي، هر ځای ته چې روان دی، ګاډی ورسره دی، ډریور دی، د ده په لاس کې د رحمان جنډه ده روان دی، د الله نماینده دی او په دې ځمکه باندې سفر کوي. اوس چې دی کم ځای ته ورځي نو دی به کامیاب وي. او کم سړی چې د سحر مونځ ونه کړو دی روان شو، د ده په لاس کې د شیطان جنډه ده. اوس که دی سکول ته روان دی شیطان جنډه ورسره ده، ناکامه به وي. که دی کاروبار له روان دی کاروبار کې ناکامه دی، که دی دفتر ته ځي په دفتر کې ناکامه دی. نو دې وجې نه د مانځه خپله پابندي شروع